خیر حضرت مولانا بجلیګر صاحب زموږ علماء کرامو جدید علماء کرامو کې دی الله دې د قبر باندې انوارات نازل کړي هغوی واورېد خپله واقعه بیانوله وایي چې یو کس مو ته ټلیفون کولو موبایل مو ته چې کولو ټلیفون وکړو چې مو څنګه اټینډ کړلو وایي چې ما ته به کنځلې شروع کړي ښځه بچي لوڼه هر څه نه تېر شو چې دغه کنځلې یوه میاشت مو ته د انسان وکړو چې مو ورته څه ویل جزاکم الله خیر جزاک الله مولانا بجلیګر صاحب اخلاق داو نه د موتو اخلاق شي څومره کنځلې په د غریب پسې وکړلې انسان دی که نه دی انسان دی مسلمان دی انسان دی غلطي وشوه معافي صرف مونږ معافي په قتل کې زده کړې دو د ظلم په خلاف باندې چا نه چې کوم دی مثال کې جرم وشولو مونږ ورته وایو چې معافي ډېر ښه شی دی معافي که خو که په موتو باندې راغله بیا معافي نه خوښوم الان کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې خبرې تنکیر مونږ ته کړی دی چې په ذاتي معاملاتو کې معافي کوئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو د پیغمبر علیه السلام سره 10 کاله تېر کړل 10 کال چې د دنیا په امورو کې پیغمبر علیه السلام نه راټلی یې مو ته نه خبره کړې او چې کله د دین احکام راوړی مو ته بیا خبره کوله نن مو ورته چې کوم د دین دپاره څه کړي د خلکو بېعزتي مو وکړه د خلکو ته م کنځلې وکړې د یو عزت والا بې عزته م کړلو بس زړونه میخ شو صرف په دو خبرو باندې موږ نه خلاص الله به د موږ نه پوښتنه کوي په یو حدیث کې روسي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې الله به د قیامت په ورځ پوښتنه وکړي یو بنده نه حاضر به یې کړي ورته به فرمایي چې زه بیمار وم ما بیمه پرسې کړې زه چې بیمار وم ما بیمه پرسې کړې دا بنده ورته چې الله ته بیمارېدې الله ورته وایي چې زه نه بیمارېدم ما یو بنده بیمار و توی بیمار پرسې کړې مونږ باندې چې مسلمانۍ کم حقوق دي هغه مونږ ادا کړي دي به صرف کنځلو ته تکړه یو